السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ ښه یو امید لرم چې ټول به ښه وو. نن مې یوه داسې ویډیو ته راوړې ده چې تاسو ویډیو وکتو نو تاسو له دې پته ولګي چې حقیقت څه دی. موږ به مخکې چې کله مستري خونې له لوړو یو ځل دوه مو سره په خپله دا شوي دي. مستري خونې له لوړو ولته به مستري خونې والا د لوټې او د خاوره یوه سیټ کې ایښې وې و یو زوی کې نه په دوه دریو زویونو کې مو ولیدل. خو موږ به دا سوچ کولو مو چې کیدای شي د لوټې او د سموتي چې پوره ایښې وي. نو هغه موږ چې دا ویډیو وکتله پای کې مکمل حقیقت ښکاره کړو. نور څو دا ویډیو تاسو مې موسه وکړو چې حقیقت څه دی. دا ګاډو والا د دې ګاډي نه لاندې سلینسري د دې ګاډي نه لاندې سلینسر هم لیدلی دی. په دې سلینسر کې داسې دا سلینسر داسې پیپ دی خو په دې یو ځای کې پکې داسې ډبګۍ غونته کې ده لاندې دې ګاډي نه هم لاندې سر ورښکته کوي که نه په دې کې لاندې داسې ډبګۍ غونته کې ده د منګي په شانته کې. په دې منګي کې دننه خاوره په دې منګي کې دننه خاوره ده. اوس دا خاوره چې انګریز په دې کې لګولې که نه دا یې بې ځایه نه ده لګولې. دې چې دا خاوره پکې وه نو د دې ګاډي لیمټ او لیول د پمپینګ او د هوا د ګیس د خارجول دا ډېر برابر وي. خو چې کله دا خاوره پکې نه وه دا ګاډی کوي سم د بوسو څښئ بیا. ټیک شو. دا د دې ګاډو والا نه تپوس وکړئ. اوس دا بعضې بارګینیان چې ګاډي خرڅوي که نه د ده پکې چل ټول دغه خاورې کوي. دا خاوره په 50,000 روپۍ باندې ده. خبره باندې پوه شوئ. دا په سونه کې مکس کوي دا خاوره. دا ډېره قیمتي خاوره ده. نو دی چې په تا ګاډی خرڅوي نو اول دې دغه خاوره وباسي او هلته کې چېرته د ښار طرف چېرته یې بوځي هغوی ځان دا لوټې راوړي. د دې دوکاندارانو سره اکثر دا لوټي ما وي دا دوی اودسونه وچوي. دا د اودسونو دپاره نه وي د دې نه خټه جوړه کړي د هغې نه هغه کمپنۍ والا لرې کړي او دلته کې پکې تا ته د خپل پټي خاوره در واچوي. لکه د دې طلاقیانو سره څه کوي. دوی خو د ګاډي سلینسر هم نه دی ماف کړی او دلته کې چې راشي روجي داسې و بانګې ښکته وي او داسې مونځونه خورم لکه په دې روجه اوس نه خلاصېږي. دا د سلینسرو نه چې څومره خاورې لرې کړي دي دې ته اوریجنل خاوره ولګوه یا چې هغه چې دې په څو خرڅ کړی هغه پیسې ورکړه هله به دې غاړه خلاصېږي. غرق او تبایي ته برېتو له تیل ورکړې او غوړ ګرځې او پلانکې د ګاډو کاروبار کوي. نو ګاډو دې به ترقي نه کوي. خو ته د نن ګاډی واخېستو په 4 لکه روپۍ باندې ټیک شو لوېدلی مال دی او تالی سهار لا واپس په 4 لکه درکړي هغه هم بیا 50,000 وایي. په خبره باندې پوه شوې. تا ته چې دا وایي سبا نه بل سبا به درته په حواله کړمه ځي ورته کې راته پکې خټه لګوي او سلیسر راته خاوره وباسي. دا ټول دغه شی کوي او په زیارت کې دلته کې خو ټوټل دوکا ټوټل فراډو دلته چې چا کم کار کولو که نه والله که د سړیتوب سړی پکې د سړیتوب ټول ډوک پوک او دوکې دي او فراډونه ځکه خو خدای پاک د هغې ورځې خاوندان کوي نه. ټیک شو. د دغه څیز نه خلاص نه شوي دغه به ټول عمر کې ټول عمر. نو لهذا بهترینه میاشت نبی علیه السلام به پکې اعتکاف کولو. دا سړی به هم اعتکاف ته کښېني که نه